همدغسې دوستانو يهوديان هم دجال خپله مسیحه ګڼي. د نن دور کې د يهوديانو مسیح یعنی نجات دهنده به د يهوديانو په نسل کې وي. د هغوی مطابق به دجال د حضرت داود علیه السلام شاهي خاندان نه وي او د تخت داود جانشین به هم وي. هغه به د انسانانو پر شان یو غوښې والا انسان وي او همدغسې به د عامو انسانانو په شان پرورش هم دغه کیږي، خو هغه به د ډیر غیر معمولی او د پراسراره طاقتونو مالک وي. د یهودیانو د علما په مطابق همغه دجال ته به هم پته نه وي چې زما دونه صلاحیت یا طاقت دی او زه دجال یم. الله تعالی به د په خپل وخت د خپل طاقت ښایي او د راتلو د ظاهرېدو ځای به هم ورته ښایي. د هغې نه پس به د یهودیانو نجات دهنده جوړ شي او ډیر انتهایی عجیبه قوتونو سره به مخامخ راشي چې هغه به یو ډیر عظیم نجات دهنده وي.